د المدینه ماډل سکول اینډ کالج ناوګۍ د نوې بلډینګ افتتاح وشوه. په 38 کلاسونو، کمپیوټر لیب، ساينس لیبارټري او پلی ګراوند مشتمل د دې بلډینګ باقاعده افتتاح حاجی هیوت شاه، سماجی کارکون حاجی ریدی خان، دیدار احمد، پرنسپل رشید احمد او نور مشرانو وکړه. په افتتاحي تقریب کې د علاقې سیاسي سماجی مشرانو، والدینو، د سکول ماشومانو او د علاقې خلکو په ګڼ تعداد کې شرکت کړی و. افتتاحي تقریب ته ماهر تعلیم محمد عالم استاد، سراج الله استاد، یوسف خان استاد، پرنسپل رشید احمد، اس عبدالمناف، د المدینه ماډل سکول منیجنګ ډایرکټر انجینیر افتخار علي او پرنسپل محمد عمران خطابونه وکړل. مقررین وویل چې المدینه ماډل سکول ناوګۍ په ډېر لږ وخت کې په علاقه کې د ترقۍ او کامیابۍ جنډې خښې کړې او نن یې په 38 کمرو کې د نوې جذبې سره سټارټ واغستو. هغې وویل چې بلډینګ په تعلیم کې بنیادي اهمیت لري او چې بلډینګ ښکلې او کوله وي نو ماشومان پکې په شوق سبق وایي. په دې موقع حاجي ریدی خان، دیدار احمد، بارمزیب، زاهد علي او مولانا شمشیر علي په خپلو تاثراتو کې د المدینه ماډل سکول اینډ کالج ناوګۍ د ارګنایزینګ سټاف ستاینه وکړه. د ټولو نه مخکې خو زه عمران صاحب ستا ډېره شکریا ادا کوم چې نن ته د دې پروګرام چې کوم د المدینه پبلک سکول د کوم افتتاح چې وشوه، حقیقت دا دی چې ډېر پروګرامونه که سیاست سره شي که سماج سره شي نو د سکول دا معاملات دا دي چې دا د المدینه سکول خاص کر د افتخار او د عمران او چې کوم بلډینګ ولا محمد علي جوړ کړی دی نو ماشاءالله انتهایی چې کوم دی نو ډېر په ښه پروګرام باندې او مخ په وړاندې تعلیم د ترقۍ د ورکولو دپاره ډېر زیات خوشحاله دی چې ناوګۍ باندې زه همیشه فخر کوم چې نن په ضلع بونیر کې په ناوګۍ کلي د تعلیم په لحاظ لا ډېر ټاپ روان دی او د الله تعالی احسان دی. زما د ناظمۍ په وخت کې زموږ ورکشاپ نو په هغې کې چې کله ورکشاپ وشو نو ما نه تپوس وکړو چېرې ستا د کوم یوسي سره تعلق دی. ما دا خبره په هغه وخت کې وکړه چې ډېر خوشقسمته سړی یم چې زما د هغه یوسي سره تعلق دی چې کوم یوسي چې کوم دی د تعلیم په لحاظ په ټوله ضلع بونیر کې مخ په وړاندې ده. نو الحمدلله نن ناوګۍ کلي چې کوم دی دا زمونږ لکه ښکلا ده، زمونږ ښایست دی، زمونږ مړانه ده چې نن د خدای فضل دی چې کوم دی نو په ټول ضلع بونیر کې د تعلیم په لحاظ سره د سماج په لحاظ سره ناوګۍ کلي چې کوم دی نو لکه د ټولو نه په ټاپ کې روان دی. او زه په دې کې د المدینه پبلک سکول د کوم کسانو روان چې دي لکه افتخار شو، عمران شو، د دې هم ډېره شکریا ادا کوم چې ډېر په لږ وخت کې لکه په دې 3 کاله کې دي دومره ترقي وکړه چې ماشاءالله نن په علاقه کې هم ټول خلک د المدینه پبلک سکول صفت کوي. د هغې وجه دا ده چې یعنې محنت چېرته ضایع کېږي نه. نو ته چې مخ په وړاندې کله چې کوم دی محنت وکړو نو الله تعالی دا محنت چې کوم دی نو صله تعالی درکوي. نو د دې د محنت صله دا ورکړه چې نن دا ښایسته بلډینګ جوړ دی. نن موږ د دې بلډینګ سره د المدینه پبلک سکول افتتاح وکړه او زه د دې ټولو وروڼو د مشرانو د دې ته درخواست کوم چې لکه تعلیم د خپلو بچو له د کورني تعلیم سره لکه د ماشوم لومبی تعلیم د کور نه حاصلېږي چې هغه ته لکه په کور کې چې کم دی نو موږ لکه د الف ب ت چې کم دی نو لکه هغه سبق چې موږ ورته ښیو نو چې د وړوکي ته په خپل کور کې چې کم دی د تعلیم په میدان کې د الف ب ت نه سټارټ والی نو امید دی چې به سکول ته مخ په وړاندې لېږي نو استاد د هغه دویمه پوړوی ده. لکه زیاتر وخت د وړوکي په کم از کم سپدې کې چې 6 غنټې په سکول کې علي د بقایا ټیم د هغه په کور کې دی. نو که موږ چېرته په کور کې د خپلو بچو ته چې کم دی نو لکه چې راشي تپوس دې وکړو چې بهی تا ته نن څه سبق حواله کړی دی، نن ستا څه سبق دی، نن تا څه ووې. نو زما دا خیال دی چې هغه وړوکي به انشاءالله ډېر مخ په وړاندې په تعلیم کې رواني. د ټول نه مخکې خو عمران بھائی ستا ډېر شکریا ادا کوم. خو هغه تکیه کلام نه، هغه روایتي دغه نه ځکه چې موږ اکثر په بار یو ویکینډ باندې راځو د خپل کور کلي د علاقې نه چې خبرېږو نو ستا په ذریعه باندې هغه ریل خبرونه نه په صحیح حالات کې د روغو روانو د ښه د بد د سکول افتتاحګان غم ښه دی. نو اول ستا شکریا ادا کوو، دویم د افتخار او د عمران د هغې ډېر شکریا ادا کوو چې زموږ بچو له یو ډېر ښکلی سکول ورکړو، یو ډېر ښه انوایرمنټ ورکړو. ځکه تعلیم کې انوایرمنټ یو اهم رول سات. خو د دې سره زموږ د والدینو تعاون انتهایی لازمي دی. ما ته ډېر افسوس صرف په دې خبره وشو، یو مختصر پیغام ورکوم چې ما نن وکاته په تعلیم مین خلک راغلي وو چې کوم استادان دي، کوم د دې سره ریلیټ یو خلک دی، د هغې هم دغه یو ویکینډ دی او هغې خپل ورځ دی له ورکړی راغلی. خو کوم چې والدین دي د چا چې بچي دي ما ته ډېر افسوس وشو چې هغې رانله، چې هغه په یو جدید مطلب یو نوې کور یې بچو له ورکړو. زموږ بچي به سبا د نوې کور ته راځي، د نوې سکول ته به راځي، ادب به زده کوي، تعلیم به زده کوي، عقل به زده کوي، د مور پلار تمیز به کوي، معاشره کې به
د سړیتوب قابل کېږي به هغه ماحول هغه ول دی ورکړه او لهذا موږ سره دا تکلیف موږ نن ونه وکړو چې هغه دلته راغلی وي او کم از کم په دې ګیدرینګ کې شامل شوی د خپل ګیدرینګ د میلمنو او طلبداري کړی ډېر د افسوس سره وایم چې یاره دا شانته یوازې استادانو ته نه پرېږدي استادانو سره تعاون د والدینو ډېر لازمي دی. زما عزتمند تاسو کوم نن دا افتتاح ولیده د المدینه ماډل سکول ان کالج دا چانه پنانو دی مخکې د سړک په غاړه هلته کې سکولو ولې چې اوس د دې هغه محنت نو دومره غټ بلډینګ یې جوړ کړو او نن د هغې افتتاح وشوه نو دې کې زموږ بچي په خپل هم داخل دي موږ د دې نه بالکل مطمئن یو بلکې ټول علاقې ته او خاص کر د مندړ خلکو ته دا وایم چې تاسو راشئ خپل بچي دې کې داخل کړئ او دا ډېره یو ښه اداره ده یو مضبوطه اداره ده بلکې دې کې چې کوم سټاف دی هغه ډېر ښه کوالیفیکیشن دی هغې او ښه تعلیم یافته سټاف دی پکې او بچي نه موږ بالکل مطمئن یو او تاسو کو چېرې لازم راشئ وزټ وکړئ سکول وګورئ خپل بچي پکې داخل کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه دا ټایم چې المدینه ماډل سکول اینډ کالج ناوګیا کې ولاړم جي ماشاءالله نن دې موږ ته چې دعوت راکړی و نن د دې چې د افتتاحي پروګرام او ماشاءالله موږ هوی چې یاره یو عام سم بلډینګ وي او ماشاءالله دا کوم بلډینګ چې موږ ولیدو نو ډېر ښکلی دی شهري علاقو په طرز باندې جوړ شوی دی هر قسم سهولت پکې موجود دی ماشاءالله او ډېر یو دلکش منظر دی نو ډېر خوشحاله شو چې زموږ په علاقه کې د شانتې ټیلنټ والا ملګري دي او هغې د شانتې تنظام وکړو د طلباو دپاره د شانتې سکول جوړ کړو د شانتې ښکلی عمارت یې جوړ کړو نو انشاءالله په دې کې به طلبا ډېر په سهولت سره سبقونه وي او ډېر چې من خوشحاله وي یو ځای کې بنده خراب ځای کې ناسي نو بیا یې څه زړه ته نه لګي طبیعت یې ټیک نه وي یا سبق ښکلی نه شي ویلی او چې ښکلی ځای کې کښېنې صفا سوتره ځای کې کښېنې نو بیا بنده سبق ښکلی ویلی شي ماشاءالله نو دا ډېر ښکلی صفا ماحول دی د کلي نه بار هم دی او انشاءالله امید دی چې دا به خدای پاک دی له دین دوګني راچوګني ترقي ورکړي موږ د رب نه هم دعاګانې کوو چې الله تعالی به والله دین دوګني او راچوګني انشاءالله ترقي ول ورکړي. جزاکم الله خیرا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه ډېر انتهایی مشکور یم چې نن د کوم سکول المدینه ماډل سکول افتتاح ده. زه رالم بهرام صاحب زما نوم دی د ناوګۍ اوسېدونکی زه چې څنګه رالم ما د دې سکول معاینه وکړه ما وکتل دا کمرې د دې دا پکچرې چې کومې لګېدلي دا چاټونه د دې لګېدلو چاټونو نه پته لګي چې دا خلک د اسلام مین دی دا خلک ښه تعلیم غواړي په دې کې زموږ خپل ماشومان هم سبق وایي ما ته د هغې نه هم پته لګي چې دا ډېر قابل استادان اساتذه کرام دي دوی ډېر په اخلاص په محبت او په مینې سره د دې ماشومانو تربیت کوي. د دې کتابونه ما زه ګورم ډېر زیات چې کوم دی نو په ښه طریقه دې د پوه کولو کوشش کوي. زه چې رالم ما چې دا کمرې ټولې وکتلې د دې دا دفتر او د دې دا ماحول او د دې دا لګېدلې شوې پکچرې زه زیات متاثره شوم ځکه چې ټولو علم خو دوی په دیوالونو باندې لګولی دی چې په کتابونو کې به ورته دوی دا سوره ښیي د دې د قابلیت پته د دې نه لګي چې دوی د خپل خوږ پاکستان د خپل ملک د هغه شهیدانو چا چې د دې ملک لپاره قربانۍ ورکړي دي د هغه شهیدانو تصویرونه پکې لګېدلي دي. زه ډېر زیات انتهایي په دې باندې ډېر خوشحاله شوم چې زه رالم او ما په دې سکول په دې کمرو کې ولیدل او ما په دې پرنډۍ کې ولیدل هغه اسلامي آیاتونه هغه آیات الکرسي هغه د اسلام شاعر چې کوم ما ولیدل ډېر زیات خوشحاله شوم. زه دې ټولو اساتذه کرامو ته د دې المدینه ماډل سکول انتهایی شکریه ادا کوم او زه فخر محسوسوم چې نن په ناوګۍ کې د یو داسې سکول افتتاح کېږي د نوي بلډینګ چې هغه ډېر زیات چې کوم دی ډېر زیات کوششونه د خپلو ماشومانو سره کوي او ډېر د دیني لحاظ سره او په تعلیمي لحاظ سره دا ښه قابلانې هستی پیدا کوي. انشاءالله چې دا ملک چې د دې په لاسو کې دا بچي لوی شي انشاءالله دا د قوم معماران دي سبا چې دې خدای پاک لوی کړي د ملک او د قوم او د علاقې په ډېر ښه طریقه خدمت